د ایشیا کرکټ کونسل اجلاس کامیابی سره وشو. انډیا پکې هم شرکت کو په لایو زوم ایپ باندې انډیا هم شرکت کړی دی. ایشیا کپ کنفرم شو. ایشیا کپ سکیجول به کله راځي د میټینګ کې څه خبرې وشوي، محسن نقوی پکې څه خبرې وکړي، د انډیا پکې چا شرکت کړو، مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم. شایقین کرکټ د پاره یو ډیر خوشخبری والا خبر دی. ایشیا کپ سکیجول کېدو والا دی. د ایشیا کپ تاریخونه را روان دي. د ایشیا کپ براډکاسټر سونی ټي وي چې کوم هغه هم په دې کې ناستو، په دې کې هم شرکت کړی دی. هغه هم د محسن نقوی او د انډیا کرکټ بورډ نه یو غټ ډیماند کړی، په هغه باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پیل غټ خبر خدای چې محسن نقوی د انډیا بدمعشي، د انډیا غرور او تکبر خاور سره خاور کو، ځکه انډیا وی چې دا میټینګ به تاسو په بنگلاديش کې نه کوي. محسن نقوی ته وی چې دا میټینګ بنگلاديش نه ملیشیا ته اوسه دوبۍ ته اوسه خدا په بنگلاديش کې مکه وځه کوي سره د سیاسي تعلق خراب دی یا خو یا دی خو. خو محسن نقوی ولوي میټینګ ما په بنگلاديش کې خېده په بنگلاديش کې بکیږي. که تاسو راځي راشي کنه راځي آنلاین نه دا میټینګ تاسو اټینډ کول شي. چونکه د انډیا کرکټ بورډ خو زور نو لګول چې دا میټینګ د غلطه نه سسپند کې. نور کرکټ بورډ هم ځان سره یو ځای کې ای والله هم وی چې مونږه بایکاټ کوو د دې میټینګ نه، مونږ نه درځو. سریلانکا ځان سره یو ځای کو، نور داسې ملکونه. خو بیا هم محسن نقوی وی که راځي راشي او کنه راځي مرادي. محسن نقوی ته نور بورډونو الریډي غاړه خلې و. نو دا میټینګ کامیابی سره شوی دی او د انډیا کرکټ بورډ چې کوم مشر دی راجیو شکلا هغه پکې آنلاین زوم باندې میټینګ کړي. سریلانکا پکې هم آنلاین میټینګ کړي دی. بل په دې میټینګ کې محسن نقوی چې کوم دی هغه هم خطاب کړو د ټول بورډونو مشرانو نه. په دې کې د ایشیا چې څومره هم کرکټ بورډز دي د هغه مشرانو په دې میټینګ کې شرکت کړو، لکه د بنگلاديش، د نیپال، د افغانستان، د ملیشیا، د عمان، د دوبۍ، د ټولو ملکونو چې کوم ایشیا کوم ملکونه دي د هغه د کرکټ بورډ چیرمنانو په دې کې شرکت کړو. نو د کې محسن نقوی هغه ټولو چیرمنانو ته خطاب هم وکړو چې پای کې ډېر پازیټیو خبرو کې ټول نه غټه خبره چې هغه په ایشیا کپ باندې دومره خبرې په دې خپل خطاب کې ونه کې چې څومره خبرې په دې ټاپک باندې وکړي چې د کرکټ نه سیاست ختمول پکار دي. مطلب کرکټ کې سیاست اړو انوالو کول پکار نه دي. کله یو دوه ملکونو سیاسي حالات خراب وي، سیاسي یو بل سره جنگ جګړې وي، خو کم از کم کرکټ هغه نه دی پرې خودل پکار. ځکه کرکټ چې کوم دی دا یو داسې لوبه را چې دی کې دوه ملکونه خپل کې جوختيږي، دوه ملکونو کرکټ فینس چې کوم دی یو بل سره انټریکشن راځي. نو دا یو ښه خبره ده. نو محسن نقوی زیاتې خبرې هم په دې ټاپک باندې وکړي چې کرکټ او سیاست نه دی مکس کول پکار. دینه علاوه محسن نقوی د ټولو بورډونو چې څومره هم مشرانو د هغه شکریه ادا کا، سره د انډیا کرکټ بورډ د مشر راجیو شکلا شکریه هم ادا کا چې هغه پکې آنلاین شرکت کړو په میټینګ کې. انډیا د محسن نقوی او د ایشیا کرکټ کونسل نه 2 ورځې وخت اوس غوښتل چې تاسو موږ له 2 ورځې ټایم راکړئ چې موږ سکیجول پلان تیار کو، چونکه هم په سپتمبر کې به ایشیا کپ کیږي. خو تاریخونه چې کوم دی هغه به اوس فائنل کیږي. نو انډیا کرکټ بورډ د محسن نقوی او نورو بورډونو نه صرف 2 ورځې ټایم غوښتل چې 2 ورځې راکړئ، موږ به تاسو له 2 ورځو نه پس مکمل د ایشیا کپ پلان درکو چې ایشیا کپ هوسټینګ خو الریډي انډیا سره دی. نو ځکه انډیا چې کوم دی د سکیجول به تیاری. او بل خبره دا چې دا میچونه د ایشیا کپ چې کوم دی د غي وینیو چې کوم دا غ دوبۍ او ابوظبي ده او بیک اپ د پارا شارجه کوم ګراوند دی هغه هم سره کړی دی. خو زیات میچز چې کوم دی په دوبۍ او ابوظبي کې د ایشیا کپ کیږي جی. ځکه پاکستان انډیا لزینه چون کې دا انډیا هوسټینګ د انډیا بکولو د ایشیا کپ په انډیا کې. خو پاکستان او د انډیا معاهده دا شوی و چې نو پاکستان انډیا ته ځونه به انډیا پاکستان ته راځي 2028 پورې. نو 2028 پورې چې څومره هم د انډیا د پاکستان هوسټینګ او په نیوټرل وینیو باندې کیږي. نو دیږي کې دا چې کوم میټینګ په دې کې دا خبره هم ډیسکس شو چې د دې میچز په دوبۍ او ابوظبي کې کیږي. شارجه ور سره یو ایکسترا غي یو چوایس کې. خو دینه علاوه د دې ټورنامنت براډکاسټر چې کوم دی لکه په ټي وي خولو ولا چې څومره هم کمپنیان دي ټي وي چینل دی هم په دې کې شرکت کړو چې سونی ټي وي د دې براډکاسټر رائټس هولډر دي. نو هغه محسن نقوی او انډیا کرکټ بورډ ته وی چې تاسو سکیجول تیاروي، نو کوشش پکې وکړئ چې موږ هم پکې یو سور وځ راکړي چې موږ د دې زبردست طریقې سره ایډورټایزمنت وکړو، ځکه یې هم پیسې ګټل غواړي. نو په دې ویډیو کې د ایشیا کپ حواله سره چې کوم اجلاس شو هغه حواله سره د اهم خبرې مې سره شریک کولې. نو د ویډیو کتلو ډېر زیات مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.